سنجیده شعر ده ته ویم که مزاحیه اول لږ لاسونه وپړکوئ مضبوط. یو شعر دی هغه زه خامخا ویمه سنجیده که هر چا حق فیصله وکړله نو وړ به شمه والله کې هېڅ کې درته پړې ما خو پړ به شمه او زما د مرګ دپاره دومره انتظام مه کوه ته راته ووایه چې مړ شه نو بس مړ به شمه. دا د خندانو دا د خفګانو دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړمه دا زړه مې غواړي چې له تا څخه خفه کېږي زه څه وکړمه دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړمه خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړمه او هغه یوې هم راته ځان نه سم میړه جوړ کړی نو څه کې یو میړه د پاسه بل میړه وکړم. زما مینې ته سپک ونه ګورې خاص پدې کې زما مینې ته سپک ونه ګورې خاص پدې کې او ما سره مینه کوه مه کوه ګورې کراس پدې کې زما مینې ته سپک ونه ګورې خاص پدې کې او ما سره مینه کوه مه کوه ګورې کراس پدې کې او ځان ته غاویره دومره مه ګوره نالېږه جینۍ چې عباسین ته سفارش وکړم نو پاس پدې کې. د کویدن ګوته یې رانه بیا واخیسته د کویدن ګوته یې رانه بیا واخیسته جانان زما ډېره حیا واخیسته د کویدن ګوته یې رانه بیا واخیسته جانان زما ډېره حیا واخیسته او هغه ګوته یې رقیب له یوړه هغه د سور بچي پې غوا واخیسته. د کویدن ګوته یې رانه بیا واخیسته جانان زما ډېره حیا واخیسته او هغه ګوته یې رقیب له یوړه هغه د سور بچي پې غوا واخیسته او دا یو کویدن نه وه چې ماته شوله دې خو زما نه سمه نیا واخیسته. بس بیا نشته زه تا سره چې تعلقات جوړومه لکه ملتان نه چې سوات جوړومه زه تا سره چې تعلقات جوړومه لکه ملتان نه چې سوات جوړومه او ستاسو مالت خو د هندوانو ډک دی نو ځان ته څه له بیا جومات جوړومه تا سره په ور کې جوړ تازه کې پاتې شوی دی تا سره په ور کې جوړ تازه کې پاتې شوی دی او زړه مې ستا د کور په دروازه کې پاتې شوی دی او نن مې یوه ښکلې جینۍ ولیده چې تله پکې زړه رانه د صدر په مزده کې پاتې شوی او څنګه به د پلار زما رښتې نه اوس انکار وکړي ما سره یو ځای پسې روزه کې پاتې شوی بغیر لتا مې څوک طبیب نشته دی او ما ته لتا نه څوک قریب نشته دی بغیر لتا مې څوک طبیب نشته دی او ما ته لتا نه څوک قریب نشته دی او دا چې زما نه لرې لرې ګرځي زما دعا کې دې نصیب نشته دی او دا په کوټه چې نیغه نیغه کېږي نو کور کې دا چې زه سم که لیوني وخوړم جانانه ستا کوڅه کې سپي وخوړم دا چې زه سم که لیوني وخوړم جانانه ستا کوڅه کې سپي وخوړم او د شرمه حل ویلی نشمه زه ځکه چې زه په داسې ځي وخوړم. دا وایي زه ته یو پیروډي پیش کوم تاسو به راسره یو ځای ووایي ټیک ده یو ځل ریهرسل وکړئ داسې به وایي هو زی وی هو دمشیوس خلدی پوله پوله زما کا تو د حلوا دی رالا پخله کی راکا هو تا چې جنگ وکړلو زما سره بې سوره شولې ما ویل جوړ ټول عمر له ما نه مروره شولې
نو زما دی بیا تمه پیدا کا چې په مخ کې لاړې او بیا دې شاکا ما ورته ویلې خټکي دې سیر په سودي ماما ویل 50 راګنې شپېته روپۍ کیلو دي ماما ما ورته ویلې خټکي دې سیر په سودي ماما ما ویل 50 راګنې شپېته روپۍ کیلو دي ماما ما ویل دا دوړې ته صفا کا او یو خیراتي دانه ته او مال راکا راځه چې خپل مینه پریدو لږ ثواب وګټو د آخرت دپاره څه حساب کتاب وګټو راځه چې خپل مینه پریدو لږ ثواب وګټو د آخرت دپاره څه حساب کتاب وګټو د کور دا ټول خلک پخلا کا نیکه مې کونډ شو ورله نانیا دې راکا دا ما خو ویلې چې د هیڅ نه هم زه نه یریږم داسې څه نشته چې دا زه به ترېنه ویریږم دا ما خو ویلې چې د هیڅ نه هم زه نه یریږم داسې څه نشته چې دا زه به ترېنه ویریږم چې پټه خدې را خطا کا یا لیشتې نه کیږي نه منډه دې راکا هر چا به ویلې راکې دي د جینکو په شان دې سموږ دوږ د پریښې دي نو راته دې ویلې سر کټا کا اوس رانه چرته تښتې یو ټس خو راکا هغه هر چا به ویلې راته تا اوږد ویښته پریښې دي د جینکو په شان دې سموږ دوږ د پریښې دي نو راته دې ویلې سر کټا کا اوس رانه چرته تښتې یو ټس خو راکا هغه دی یاد شي چې پټو کې د سا ګناه کول نو قسمه قسمه درته ما به آوازونه کول هغه دی یاد شي چې پټو کې د سا ګناه کول نو قسمه قسمه درته ما به آوازونه کول چې پلار دې راغو ما به شاکا او لکه د چرګ به مې ویل چې کاکا کاکا